ټولو قابل تحسین ده او ورونو زه به تاسو ته دا ووایم چې تر څو موږ یو شوي نه یو تاسو یقین وکړئ چې دا حکمرانان به موږ باران प्राइवेट बिजली करे बड़े कपड़े चिकन लगिया था बिजली छोड़े दफा 1994 के पीपल पार्टी का वक्त वजीर आजम राजा परवेज अशरफ अगर मुआहिदे उकड़े 15 कपड़े रावस्ते दे वतन और अगी सरे दा मुआहिदा उकड़ला चिता सुना बमंगा का 1000 मेगावाट बिजली छोड़ोए यो प्लांट ते आगा सलाहियत ته چې 1000 मेगावाट बिजली جوړولې شي اوس تاسو ته مونږه په ډالرز کې پیمنٹ کوو تاسو که 1000 मेगावाट बिजली کې یو یونټ बिजली نه جوړوي مونږ تاسو ته پوره پیسې درکو دغه سه بیا راغی نه بعد د پرویز مشرف په وخت کې په 2002 کې 15 کپتان نور راوستي داغه نه بعد بیا دغه په دور کې د پرویز مشرف په دور کې په 2006 کې چې کله شوکت عزیز وزیر اعظم و دغه په دور کې 38 کپتان نور راوستي او د ټولو سره دغه یو قسم معاهده دغه نه بعد چې کله نواز شریف راغی و کپتان هغه راوستل زمارونو په دې کپتانو کې څوک دي دا کپتان نه چالي دا د دې حکمرانانو دي چې کوم تیر د سلويختو کالو راسي په وطن مسلط دي دا جاگیردار طبقه دا سرمایه‌دار طبقه دا هغه طبقه دا جهانگیر ترین دا علیم خان او دغه سه عبدالرزاق داود او دا د شهباز شریف زوی سلمان شهباز دا د دې کپتان دي مفت د دې پټرول مفت دي د سرکاري ګاډي مفت دي تا اگر که ملټری بیوروکراسي دا که جرنیلان دي کاغه سیول بیوروکراسي دا کاغه ججان دي او کاغه دا حکمرانان دي د خلکو ته مفت بجلی مفت پټرول او دا هر قسمه علاج معالجې سہولتونه دا ملاویږي خو زمارونو موږ دا وایو چې دې غریب عوام ته تاسو څه ورکوئ دا خلک هم په مهنګایۍ د وجې نه په خودکشو باندې مجبور کړه زه دا وایم چې تر څو موږ راوتي نه یو زموږ سره خوا کې آزاد کشمیر کې خلک راووتل غیرت یې وکړو ننګ یې وکړو ودرېدل او د حکومت هر قسمه ظلم جبر ته ودرېدل هغوی ته نن هر قسمه ټیکسونه ختم شو او چې 200 په 3 روپۍ باندې یو یونټ هغه ډومېسټک یونټ هغوی ته میلاویږي چې کوم د کورونو لپاره دی او 15 روپۍ باندې یونټ دا کمرشل یونټ هغوی ته میلاویږي موږ دا وایو تر څو د 400 عوامو د 400 خلکو چې موږ راوتي نه یو او د دې ظلم مخې ته ودرېدلي نه یو تاسو د الله په ذات یقین وکړئ تش به ژاړو هره ورځ به هره میاشت به بل راځي او موږ به کله فرج خرڅو کله به ټي وي خرڅو کله به بل څه خرڅو او دا بلونه به موږ ورکوو د دې ظلم خلاف به ودرېږو به انشاءالله ودرېږو به انشاءالله دا ظلم په دې وطن کې